من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. صدر اجلاس په سټیج باندې موجود قومي وطن پارټۍ مرکزی مشر ستاسو زموږ ټولو مشر ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو صاحب، د قومي وطن پارټۍ د ضلعي چیرمن، د ضلعي عہدیداران صاحبان، دلته کې موجود شب قدر تحصیل د مختلفو یونین کونسلونو راغلي د پارټۍ مشرانو عزتمندو، السلام علیکم. څنګه چې فیاض خان تاسو ته خبر وکړه، نن دا بنیادی طور باندې دلته کې رايوځای کېدو مقصد چې و کافي ورځې شوې وې، ملاقات هم نه و شوی، بل د اختر هم تېر شوی و. نو مشر دا غوښتو چې یاره ټولو ملګرو سره یو ملاقات هم وشي او د اختر مبارکي هم وشي، او سره چونکې روجې نه مخکې او روجا په پاکستان کې د سیاسي درجه حرارت کافي تیز پاتې شوی، ډېر تبدیلی هم راغلی، ډېر فرق هم راغی. نو په هغې حوالې سره چې ملګرو سره لږ سلام مشاورت هم وکړو، او سره چې را روان کومې مرحلې دي چې هغه مرحلو لپاره یو لایحه‌عمل هم جوړ کړو. که موږ وګورو نو چې وایي به چې تبدیلي به راولو، نوی پاکستان به جوړو، 4 کاله د هغوی حکومت او زمونږ صوبې کې تقریبا 8 کاله هغه نوی پاکستان خو موږ ونه لیدلو، د مدینې د ریاست هغه بنیاد خو موږ ونه لیدلو، هغه 1 کروڑ نوکرۍ او 50 لکه کورونه خو موږ ونه لیدل. خو دغه 4 کاله کې زما خیال دی هر یو کس په خپل ځای باندې د ګرانۍ د وجې نه چې څومره متاثره شو، دا لکه د پاکستان د تاریخ یو لوی دغه دی. بیا په دې 4 کاله کې د مشر چې کله دا نوی حکومت راغلی و، نو هغه وخت کې ویلي چې د پاکستان د حکومت چلول، دلته کې سیاست کول دا د هر چا د وس کار نه دی. په دې 4 کاله کې دا ثابته شوه چې یو کس خو دوی راوستلي وو په دغه ځای کې په کرسۍ، په وزیر اعظم په کرسۍ کېنو، پوره سپورټ هم ورته د بعضې خلکو ملو شو، خو هغه کې هغه اهلیت نه و چې دا ملک یې وچلولی. نن هغه د سازشونو خبرې کوي. زه ته ستاسو په وساطت سره دا ویل غواړم چې ټولو کې لوی سازش خو دا شی و چې ته دغه ځای ته راوستل شوی او ته دغه ځای کې کېنول شوی، او بیا یوازې ته کافي وې ستا حکومت ختمولو لپاره، ستا کارکردګي کافي وه، ځکه چې دا قوم
د دې ماشوم بچې د دې خبرې ګواه دی چې دا 4 کاله خلکو په کم مشکلو حالاتو کې تیر کړي د هغې مثال نه میلادېږي. اوس خو په خپله زما خیال دی چې کومه پرون بله ورځ چې کوم انټرویو ورکړې ده نو هغې کې هم دا ثابته یې کړه په خپله وایي چې یاره دا د جولای نه دا سلسله شروع وه او هغه د سازش والا کومې چې خبرې کولې هغې خبرې نه اوس وروستو شو. عزتمندو که هغه ګراني وي که هغه نااهلي وي که هغه نور چې څه دغه وي هغه په خپل ځای خو 3-4 څیزونه به موږ ځان ته لږ مخامخ کېږدو. یو دا چې دا وایي چې زه به کرپشن ختموم. په دې 4 کاله کې مختلف خلکو باندې الزامات یې مو لګولو ډېرې دعوې وکړې خو کم از کم که نور پاکستان ویلی شي او که نشي ویلی زما خیال د خیبر پښتونخوا خلک د دې خبرې ګواه دي چې کرپشن کې اضافه شوې ده کمې نه یې راغلې. مونږ لومړنی ځل دلته کې دا واورېدل چې نوکرۍ سکیل چې دی هغه 1 لک روپۍ سکیل باندې خرڅېدل. داسې و که نه؟ دغه شانتې خصوصا زه به د خیبر پښتونخوا او د پښتنو خبر وکړم. دلته کې خو تقریبا 8 کاله دودي تیر شو. مونږ داسې څه ونه لیدل چې ډېره لویه منصوبه دی زموږ صوبې له دوی راوړي. د پښتنو مسایل حل کولو څه کوشش یې کړي. د مرکز نه زمونږ د صوبې چې کوم حق جوړېدو د هغې د اخیستلو څه کوشش شوي. د بجلی په مد کې چې زمونږ د صوبې کومې پیسې جوړېږي هغه مونږ ته میلو نه شوې. د ګیس په مد کې چې کوم زمونږ حق جوړېږي هغه مونږ ته هغه شانته میلو نه شو. حالات دې ته ورسېدل چې لوډ شیډینګ کې هم اضافه وشوه. د بجلی قیمتونه چې هغه د ده د حکومت نه مخکې تقریبا 15-14 روپۍ یونټ و هغه 1540 روپۍ یونټ ته ورسېد. دغه شانتې د ګیس کې کم از کم د 200% د ګیس په ریټونو کې اضافه وشوه. بیا ورسره دا کم طریقې سره چې دا 4 کاله حکومت یې وچلو نو په هغې کې د صوبو یړو هغه لحاظ سره تپوس هم نه دی کړی. او بیا خصوصا زه به دا ووایم چې د پښتنو په اساس محرومۍ کې ټوله کې زیاته اضافه شوې. مونږ نن دنم دا تپوس کوو چې بھئی ته مونږ ته وضاحت وکړه دې پښتون قام ته وضاحت وکړه چې تا دا دومره سیټونه د خیبر پښتونخوا نه اګیستلی شوي وو تا ته درکړی شوي وو د هغې په بدل کې تا دې خیبر پښتونخوا له څه ورکړی. دا هغه خبرې دي چې دا پکار چې موږ د دې سوال
تپوس وکړو. بیا ورسره دا مونږ ویل غواړو چې که قومي وطن پارټي د دې 4 کاله کې د اپوزیشن د اتحاد حصه وه، د پی ډي ایم حصه وه، هغه دې لپاره وه چې مونږ ویل چې ملک کې صحیح سیاسي نظام دې راشي، جمهوریت دې صحیح طریقې سره بحال شي، هر اداره دې د خپل دایره کار کې دننه کار کوي، آئین باندې د عمل شروع شي. نن مونږه موجوده حکومت ته هم دا وایو چې په دې 4 کاله کې خیبر پښتونخوا ډېر نظر انداز شوی دی، د خیبر پښتونخوا خلک نظر اندازه شوي دي. مونږ دا غواړو چې د دې ازاله وشي، مونږ دا غواړو چې د پښتنو کم حق دی، د صوبو چې کم حق دی، هغه حقوق کې هغوی ته میلاو شي. دې لپاره مونږ د پاکستان تحریک انصاف خلاف هم راپاڅېدلي وو، اواز هم اوچت کړی و. دې حکومت ته دا تمه کوو چې دوی به دې طرف ته توجه ورکوي، خو که دوی توجه ورنه کړه نو بیا به دې خلاف هم راپاڅو، ځکه چې مونږ د خپل خلکو سره وکړو. اوس عزتمندو که مونږ وګورو نو الیکشن ډېر لرې نه دی، دا یو څو میاشتې دي. په دې کې اوس مونږ ته پکار دی چې مونږ تنظیمونو طرف ته خپله توجه ورکړو، خپل حالي ظلم چې دی هغه هم تیزی کړو. د پارټۍ چې کوم کارکنان دي دا 4 کاله ډېر سخت حالات تاسو تیر کړل. زه هغه ټولو ملګرو ته، هغه ټولو کارکنانو ته چې چا په دې سختو حالاتو کې پارټۍ سره ثابت قدم پاتې شوي، پارټۍ سره په هر ماحول کې او په هر حالاتو کې ودرېدلي دي، هغوی ته سلام پیش کوم. او دا دې ملګرو ته دا ویل غواړم، ما ته مخامخ دا ناست چې کوم مخلصه ملګري دي، دوی ټولو ته دا ویل غواړم چې مونږ ته ستاسو د جذباتو، ستاسو باندې چې کومې سختۍ تېرې شوي، کوم مشکل حالاتو نه چې تاسو تېر شوي، د هغې احساس دی. ورونو دې حالاتو نه به ځان څنګه وباسو؟ دا به په محنت باندې ځان وباسو. دا 4 کاله چې کوم حالات تېر شي دا به ځان ته مخامخ روزانه ږدو، او د دې بدل چې دی هغه به په راروان الیکشن کې د ووټ په شکل کې اخلو. قومي وطن پارټۍ سره کم زیاتې شوي په 2013 کې، د هغې بدل راروان الیکشن کې مونږ په دې واخلو چې دلته کې ناست هر یو ملګری چې دی که هغه مخکې 10 ووټه را پیدا کول نو اوس به 30 ووټه را پیدا کوي، 50 ووټه به را پیدا کوي، 60 ووټه به را پیدا کوي، او دې لپاره به ګرځو. او انشاءالله نن که مونږ وګورو دلته چونکې شب قدر تحصیل کې ناست یو، په دواوه په خوره ناست یو، نن هم تاسو وګورئ چې ټولو کې زیات کار چې دی هغه د قومي وطن پارټۍ دی. که هغه د ګیګیاني پلټون خبره ده،
کاغه د ګیس دلته کې راوستلو خبره ده، کاغه د دواوې د اوبو خبره ده، کاغه شب قدر تحصیل کې د ترقیاتي کارونو خبره ده، د مختلف روډونو د مختلف فیډرو خبره ده. نو دا ټول هر څه چې دی دا د قومي وطن پارټۍ او د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور کارنامه ده. زه د موجوده MNA-ګان او MP-ګان کوم سلیکټډ چې وو د هغوی نه دا تپوس کومه چې ستاسو خو مرکزي حکومت هم او صوبایي حکومت هم ستاسو اوس هم دی. کم از کم کم کارونه چې د مشر او د قومي وطن پارټۍ کارکنانو شروع کړي دغه خو به کم از کم سر ته رسولي وو که نه. نن موږ تاسو وګورئ چې د اریګیشن په مد کې ډېر داسې کارونه دي چې کار پرې شروع شوی دی خو هغه عمل ته کې رکول چې کله نه قومي وطن پارټي د حکومت نه وتله. داسې ده که نه؟ بل یو پارټي تاسو ته دلته کې خدمت هغه لحاظ سره نشي ښیلی. بعضې نورو پارټو ته هم د تحصیل په شکل کې اختیار میلاو شوی دی. نه د لوډ شیډینګ تپوس کولی شي، نه د بل څه تپوس کولی شي، نه موږ څه داسې فرق ولیدلو چې د هغوی ته اختیار میلاوېدو سره خلکو ته میلاو شوي. عزتمندو، نن د قومي وطن پارټۍ کارکنان چې دی هغه د اسکو سترګو سره خلکو ته ودرېدی شي او ته خپل کارونه هم ښیلی شي او ته ویلی شي چې موږ دا کار کولی شو. نن خلکو یقین په تاسو باندې دی. قومی وطن پارٹی قومی وطن پارٹی ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور، ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور، جناب سکندر حیات خان شیرپور، جناب سکندر کلینی قومی وطن پارٹی. اوس به اسلام شروع کوو، به تنظیمونه به هم جوړو، جرګې به هم جوړو، کم ملګري چې خفه دي هغوی له به هم ورځو. په دې خبرې به یې پوهیو چې د خیبر پښتونخوا ترقي چې ده هغه د قومي وطن پارټۍ او ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور سره تړلې ده. که موږ دا غواړو چې دا خیبر پښتونخوا او دا پښتانه ترقي وکړي، که موږ دا غواړو چې زمونږ بچو ته زمونږ را روان نسلونو ته روزګار میلاو شي، د تعلیم او د صحت سهولتونه میلاو شي، د څښلو صفا اوبه میلاو شي، ښه طرز حکمراني میلاو شي، نو د هغې واحد لاره چې ده هغه د قومي وطن پارټۍ ده او د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور لاس باندې. دا اوس په مونږ ټولو باندې ده چې مونږ راپاسو او مونږ همت وکړو. عزتمندو، زه به ستاسو د مشر په منځ کې نور نه حل کېږم، صرف دا یو ټولو ملګرو نه یو واده غواړم چې راپاسو به کار به کوو به او انشاءالله را روان الیکشن کې به دا ثابتوو به چې دا شب قدر چې دی دا مخکې هم د قومي وطن پارټۍ ګډ و، نن هم د قومي وطن پارټۍ ګډ دی او انشاءالله را روان وخت کې قومي وطن پارټۍ ګډ. زه یو ځل بیا د ټولو ملګرو د ټولو دلته کې راغلي دوستانو د مشرانو د خپل وروڼو ډېر زیات مشکور یم. د محمد علم رور خصوصا مشکور یم چې دا موقع راله جوړه کړه چې تاسو سره دا یو څو خبرې وکړو. انشاءالله اوس به سلسله شروع کوو به، هر یو یونین کونسل کې به غونډې کوو به، هر یونین کونسل ته به ځو به، مشر له به هم جلسې ږدو او یو سلسله به شروع کوو به او دا به ثابتوو به چې دا شب قدر دا چارسده دا خیبر پښتونخوا چې دی دا زمونږ دی او انشاءالله زمونږ به وي.